څوک چې په دې شپږو زګینو کې خندا کوي دا داسې دی لکه د چې 15 شپېرې یعنی 25 بار د زنا وکړله، د دې به داسې سزا وي، د دې داسې عذاب دی لکه د چې 15 شپېرې زنا وکړله. هغه شپږ زګینه کم دی؟ اول نمبر خو هغه ځای دی لکه مطلب په قبرستان کې چې څوک خندا کوي دی داسې دی چې لکه 15 شپېرې د زنا وکړله. نو ما ورته اوس سوچ وکړو چې ما ورته په قبرستان کې خندا کوو که نه ما ورته عبرت لزو. نن سبا خو چې ما ورته قبرستان ته ورشو هلته ما ورته خنداګانې کوو. تاسو وګورئ معاشره کې. دویم نمبر هغه ځای په کوم ځای کې چې جنازه کېږي ته شاته ولاړې او په دغه ځای کې ته خاندې، د دې داسې مثال دی لکه تا چې 15 شپېرې زنا وکړله. دومره عذاب به الله جل جلاله دغه کس ته ورکوي. او دریم نمبر هغه ځای چې په کوم ځای کې د علماو مجلس لګېدلی دی او ته هلته خندا کې، دا داسې دی لکه ته چې 15 شپېرې زنا وکړې، د دې به داسې عذاب الله جل جلاله دغې کس ته ورکوي. نن سبا ما ورته سوچ وکړو که نه چې څومره خنداګانې ما ورته کوو. او څلورم نمبر هغه ځای په کوم ځای کې چې مطلب د الله جل جلاله کور دی، یعنی په مسجد کې چې څوک خندا کوي دی داسې دی لکه د چې 15 شپېرې زنا وکړله، د دې به داسې عذاب الله جل جلاله دغې کس ته ورکوي. څوک چې په مسجد کې خندا کوي وایي دی داسې دی لکه 15 شپېرې چې د زنا وکړله. او بل د قرآن مجید تلاوت چې په کوم ځای کې کېږي او دی هلته خاندي نو دی داسې دی لکه د چې 15 شپېرې زنا وکړله. یقین وکئ بس نن سبا ما ورته څومره دغه کوو جي څومره نافرمانۍ کوو، د قرآن تلاوت شروع دی او ما ورته خنداګانې کوو. او شپږم نمبر هغه ځای دی الله اکبر الله جل جلاله دې مونږ ټول معاف کړي. ځکه دا شپږم نمبر یو داسې ټیم دی چې په دغه ټیم کې اکثریت مونږ خلک وینو چې دی خنداګانې کوي، مونږ وینو چې دی ګپې شپې لګوي. هغه کوم ځای دی شپږم نمبر هغه ځای کله چې د اذان شروع شي او کم انسان خندا کوي دی داسې دی لکه د چې 15 شپېرې زنا وکړله. یقین وکئ بس داسې عذاب به الله جل جلاله دغې کس ته ورکوي. نو موږ له پکار دی چې په دې شپږو زګینو کې ما ورته چېرته خندا ونه کړو. ځکه اول نمبر خو دا وګوره قبرستان ته چې ته لاړ شي نو هلته مخکې به داسې چلو موږ چې به لاړو موږ به عبرت اخیستو، موږ به ورته کتل، موږ به دغه قبر ته کتل چې دلته به موږ هم هغه دفن کوي، نو موږ به جړا کوله، موږ به افسوس کوو، موږ به خفه شو، عبرت دپاره به تلو. نن سبا چې ته مقبرې ته ورشي صرف د نمایش دپاره خلک راټول شوي او خپل ګپ شپ په مقبره کې لګوي او خنداګانې کوي. یقین وکئ بس د دې نه ځان رامنې کې. او دویم نمبر اکثریت جنازې ولاړي او یا جنازه کیږي په دغه ټیم کې خلک نمایش لراشي چې او زه خو جنازه کې ما د جنازه کې حاضري وکړله او اوس څه کومه خنداګانې مې شروع کړي. نو وایي د ده مثال داسې دی لکه د چې 15 شپېرې زنا وکړله، د دې داسې مثال دی. یقین وکئ بس په دغه ټیم کې او په دغه زګینو کې خندا مه کوه. او بل اکثریت خلک په مسجد کې خاندي، د قرآن تلاوت شروع دی او دی خندا کوي او دغه شان د علماو مجلس لګېدلی دی او ته هلته خندا کې او دغه شان ته د علماو مجلس ته ځې خو د دې دپاره ځې چې زه هلته وخاندم، دوی هلته زه ناکامه کم. یقین وکړه بس ته داسې لکه تا چې 15 شپېرې زنا وکړله الله به داسې عذاب درکوي. نو یقین وکئ بس د دې خبرو نه ځان رامنې کې. او دا شپږ زګینه داسې دي چې دا ټول د عبرت نشان دی، د عبرت زګی دی. یقین وکئ بس د دې نه خپل ځان رامنې کړو او دا ورسوئ نورو خلکو ته. زما دا خبرې زما دا بیان دا نورو خلکو ته هم ور ورسوئ، ځکه تاسو ور ورسوئ ستاسو د وجې نه د یو کس د دې شپږو زګینو کې د خندانې ځان رامنې کړو ستاسو به پکې پوره اجر وي. یقین وکئ بس دا در سره مخکې شیر کوي. والسلام، ډېره مهرباني، الله مراته خوشحاله.